بچو له پکار دی چې پلار په خپله ولمبئ، لونو له خویندو له پکار دی چې دا مور خور په خپله ولمبئ. زموږ په وطن کې یو غلط رواج دی، وایي موږ له د لمبولو چل نه راځي. الله، دا ته چې لامبې تا باندې فرض غسل لا شي او ته لامبې، دا چل نه در دی. د لمبولو چل څه ته وایي؟ یو ملا نه چل زده کړه که د مړي د لمبولو څه طریق ډېر اسانه طریقه ده. زموږ فقهاو دوه طریقې ښولې دي، یو دا چې خپې والا دې طرف ته که جنوب ته او سر وړه دې شمال ته که او مخ قبلې ته، او بله طریقه چې هغه راجحه ده ښه ده ادا چې خپې وله قبلې ته که سر وله نور خواته ته که او سر وله لږ راوچت که. دا چل شو. لاس ته ګوتی خلک جوړې کړي، ګوتی لاس ته واچوئ، لاول په لوټه یا په کاغذ ټیشو پیپر په هغې وله استنجا وکړه او بیا په اوبو وله استنجا وکړه، خبره خلاصه شو. نرمه استنجا. بیا هغه څیزونه لرکه په عورت به وله ښکاره کې نه، په عورت د پاسه وله یو صادر واچو یو شی. اکثر لمدېدو سره بیا د اندامونه ښکاري، د پاسه پې خلک لږ مالوچ خواره کړي چې هغه اندامونه نه ښکاري. د هغې لاندې کار کوه. بیا څه چل وکړه؟ بیا وله چاره دام وکړه، معمولي نرمه ګوته وله په خوله کې ووامه، لږې اوبه بیا پوزه کې، بیا مخ، بیا ښی لاس، بیا ګس لاس، بیا خپې، هغه د سر مسه به پکې وکړي. د هغې نه پس به وله سر ووینځې، یو ځل وله سر ووینځه مزېداره، بیا دوباره وله په سر اوبه واچوه، بیا درې باله اوبه واچوه. بهتره طریقه خو دا ده چې د بیرې پاڼې دا سنت دي، دا راواله اوبو کې لږ وخوټ کوه. خو زموږ خلک هغه طریقه نن سبانه استعمالوي، نو په صابون انځي، یو ځل خالصې اوبه واچوه، یو ځل ورباندې د صابون ومږه، بیا ته هغه صابون بوزه. او کافور چې دي، کافور دا زموږ په وطن کې د کافور ګولۍ دا نه دي، کافور د حکیمانو سره میلاویږي. نو که په اوبو کې د کافور واچو، لرې په اخره کې واچول هم ښه ده، او که اصلې په کافور ومږل هم ښه ده. بیا ښې طرف، بیا ګس طرف، دغه طریقه دې کې څه ورڅه دي. یو سړي ما نه ډېر تپوس کوي، دا به څنګه لامبم؟ څنګه لامبم؟ مې اوچتې کړه په دریاب کې ومنډه او بیا راوباسه، دا لامبول شو. سړي څه لامبول څه ته وایي؟ ته څنګه لامبې؟ دا څه دونه ګران کار. هلکه وایي مړې لمبه ورېږه ښه ترور خاوند مې پاتې دی، ورېږه ماما پاتې دی، ورېږه پلانکې پاتې دی. وروسته ته به وایې ګنې خدای پاکه جوار په دغه ټکوي او خلک وله راغونډوي، دنیا راغونډه کوي، بیا خفه کېږي. الله، دلته مړې لمبۍ، دلته دنیا ولاړه ده ګیر چاپېره، ته به یې په پالنګ یې خېجئ او وادې دی. دا ولې خپل د مړي اندامونه خلکو ته ښیي؟ هیرونو زموږ کتابونه لیکي چې په دې خېټه به وله داسې نرم لاس راکاږي. ممکن ده چې د ده نه څه اودس ماتې وځي، نو بیا به یې دوباره نه لامبې، بس هغه اودس ماتې وله ووینځه. نو قسم دی بیا ګورې ما اورېدلي د بعضې خلکو نه چې د مړي بد وایي، شونډې داسې وې او سترګې داسې وې او په وجود یې ویښته وو او پلان او ډینګه خوا دې خوا. نو د خپلو مشرانو حیا خلکو ته مالی. د قرنګې زما وروڼو زنانه ده، ګورې د دنیا ښځې راغونډې شي، ټول وجود د زنانه عورت دی. د ګناه ده مه کوئ، د شریعت مطابق کار کوي، د شریعت مطابق. او بیا مې لا دا م اورېدلي دي چې دا کم ځای کې مړې ولمبئ، هغه د تختې ځای، نو څلوېښت ورځې پکې ډیوه بلی. اوس شکر دا رواج ختم شو، پخوا دا و، مشرانو نه تپوس وکړئ، پخوا و دا رواج ډیوه، لکه دا ډیوه ولې بلی؟ وایي دا مړې دلته راځي چې درزو نه خوري. خدایه، په دا لاره چې روانې هلته تیندکونه خوري. ای خدایه، که مړې روح راځي وي، که دا روح یې په جنت کې د دې خدای وعده دی چې تورنګزو ته راځي. جنت کې پروت دی او دی به راځي تورنګزو ته او غزګي ته به راځي او میرې ته به راځي او جیلو ته به راځي او مردان ته به راځي. جنت کې پروت دی. او که دی په دوزخ کې پروت دی او کوته کې ورته نیولی دی، والله که قدم هم ته وایلي، دی به راځي دغه ځای له روح راځي. دا د ښځو ځان له قیسې پیسې جوړې کړي دي. او څلوېښت ورځې به وروره وایي جامې نه وینځې،
چې مړی وشي وری وایي دا بیا فقیري راځي خدای دې ښه کا خدای راته هدایت وکړه دا قصې پسې ټول رواجونه دي د شریعت خلاف دا څیزونه مه کوئ هغه کار وکړئ که د ثواب په نیت د شریعت خلاف کارونه کې بدعت ورته وي او حضور پاک وي بدعت ګمراهي ده د ګمراهۍ ځای ورته او که د شریعت موافق یو مخالف یو کار کې مخالف دا چې شریعت کې نه او ته کې مخالف خو ګناه ده شریعت کې نه او یو کار د ثواب په نیت کې بدعت شو او که د ثواب په نیت نه کې رسم شو بیا هم ښه نه دی ځان ته ساته د رسول الله مبارک د سنتو تابعداري کوه